دغه به موږ د شیخ ادریس صاحب د وینې تپوس کوو چې هغه به ماته یو خبره کوله چې تا نه به زه پیدا ته دفن کول غواړې دا به هغه ته دفن کړي دا ستا هغه پلار هم نشي دفن کولی دا به اوس تاسو ته دعوت وي او دې سره سره زما خپلې پارټۍ سره سره زما ټولو پښتنو ته دعوت دی. ډېر معزز مشرانو په سټیج ما سره مخامخ علماء کرام زما د پارټۍ ورکر او دلته راغلي ټولو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ترونو نن چې مونږ په کومه موضوع او په کومه مسله راغونډ شوي یو هغه تاسو ټولو ته پته ده چې دا یوازې د شب قدر یا یوازې د پېښور مسله نه ده، دا د سابق KPK او بیا زما د یو کمزوري سوچ مطابق یوازې د پاکستان نه چې د سابق امت مسلمه مسله ده. وجه دا ده چې نن دې ظالمانو مونږ نه هغه زمونږ داسې یو هستي شهیده کړه چې قسم په خدای هر کوی یتیم کو. زه محسوسوم چې نن هر کور کې دغه آواز دی، هر ګړۍ کې دغه آواز دی، هر مسجد کې دغه آواز دی. نو ما نن یو آواز راکړئ، دا آواز دا حکومت، دا پولیس، دا ایجنسۍ، دا بندونه شي جواب راکړئ وښایئ دوی ته چې د دې جابر حکومت ته د دې ظالم حکومت ته دغه به موږ د شیخ ادریس صاحب د وینې تپوس کوو انشاءالله. ورور شیخ صاحب خو داسې یوه هستي وه علماء کرام ناست دي چې هغه د هرې پارټۍ هر چا ته هغه یو مینه ورکړې وه. بیا دې سره سره هغه به صرف د خپل دین او د اسلام خبره کوله. ورونو تاسو وګورئ د الیکشن په کمپین کې وګورئ چې هغه به ماته یو خبره کوله چې تا نه به زه په اسمبلۍ کې ټرانسفارمر نه غواړم، تا نه سړک نه غواړم، خو ته به صرف او صرف د مسجد د امام او د دې پټکي د حیا خیال ساتي. او نو د دې خیال الله ساتلی دی، ستاسو وړاندې دی چې هغه څنګه په بېدردۍ شهید کړو او هغه د الله پاک نوم د عزت برابر کړو. دا هر مسلمان غواړي چې الله ما له داسې د عزت مرګ راکړي. خو نه شهادت هغه ورکړو الله پاک د ټول پاکستان نه دنیا صحیح کړو. او انشاءالله الرحمن چې مونږ ژوندي یو جمعیت الاسلام وي، دا مدرسه وي، دا مسجد وي، دا آواز به شیخ ادریس صاحب قایم او دایمي به ساتئ او که نه. او وروڼو ډېر په افسوس سره زه خبره کوم، دا زما خبر دلته به پولیس والا ایجنسۍ والا میډیا والا ناست دي چې دا زما نننی تقریر دا خو اوس د موجوده DPO صاحب ته ور ورسوئ. بله ورځ زما IGP صاحب سره میټینګ و او ما ته یې وویل چې انشاءالله الرحمن مونږ څه کار کړی دی، خو د پرونه داسې زه د DPO صاحب سره رابطه کوم او دې زما نمبر کته نه ولیکئ. دا حکومت دی، دا د PTI ګورمنټ دی، دې به ماله دفاع راکوي چې زه د شیخ ادریس صاحب د حال احوال تپوس کوم او دې ماله جواب کته نه راکوي. دې به ماله د هغه غل څه راکړي، دې به ماله د هغه مجرم څه راکړي. نو یو خبره درته کوم، ماله د دې جواب راکوي که زما قاید نن زما قاید اعلان وکړو چې روزي د پاکستان بند کړي، نو کم از کم تاسو لاسونه بند کړئ او که نه. قاعده اشاره کوه، قاعده اشاره کوه.
داسې په سټیج باندې چې علماء کرام ناست دي د هغوی مخکې زه خپل تقریر مناسب هم نه ګڼم ځکه دومره علم مې نشته دی خو دا یو خبره کوم چې دا اواز دا انشاءالله دا جدوجهد دا کوشش دا جاري وساتئ که هغه زمونږ د هرې پارټۍ سره تعلق لري نو نن زمونږ یو هغه عالم یو هغه هستي شهید شوې ده چې هغه په سیاست سره سره صرف او صرف د مسجد او د مدرسې او د تعلیم خبره به کوله بله خبره به نه کوله بیا ورو دې سره سره خصوصي او سپیشل چې شیخ ادریس صاحب په مات کې مثالات دي نو د علماء کرام ناست دي پرون تاسو یا بله ورځ مړه تاسو د اسمبلۍ د اجلاس وکتو ایک یو ممبر راپاڅي او هغه دا یو خبره کوي چې نه علم ته خطره ده او نه مسجد ته خطره ده او نه مدرسې ته خطره ده نو زه خو ډېر نه پوهېږم موږ خو ټول پښتانه خلک یو که هرې پارټۍ سره تعلق لرو خو علم سره مسجد سره مدرسې سره خو زموږ د ټولو هرې پارټۍ والا تعلق شته نو دلته کې دغه خپله ملبه او دا خپل توانه زموږ د عوامو اواز دا ته دفن کول غواړي دا به هغه ته دفن کړي دا ستا هغه پلار هم لږي دفن کولی رو زه ستاسو ټیم نور نه اخلم ما ته پېښور یونیورسټۍ کې طالب علمان ناست دي د هغې پروګرام دی هغې نه به ځان رسوم خو انشاءالله زه د خپلو مشرانو نه به ټیم اخلم او تاسو به زما نه وسته که هغه د چارسدې خلک دي که هغه د پېښور خلک دي او که هغه د ثابت کې پي کې خلک دي انشاءالله د شیخ صاحب په شهادت کې به زه په خپله علاقه یو پروګرام کوم مشرانو نه به ټیم اخلم او برپور د وسته وجه دا ده چې هر مشر ته هر کشر ته هر ورکر ته دا څوک رسېدلی شي زما دغه ځای به اوس تاسو ته دعوت وي او دې سره سره زما خپلې پارټۍ سره سره زما ټولو پښتنو ته دعوت دی چې نه زمونږ بل علم شهید شي نه زمونږ بل علم د سوکات څوروړي او زه نن دې ناکام ګور ورته دا ویم چې زما دې علماء کرامو له سکیورټي ورکړه دې له تحفظ ورکړه بس ډېره وشوه مونږ باقي صبر نه شو کولی او انشاءالله مونږ امید ساتو چې زمونږ خپل قاید مونږ ته اشاره وکړه د هغه د حکم انتظار کوو نو انشاءالله زه د خپل د قاید په حکم د حضرت شیخ صاحب دپاره خپلې وینې ته د الله په قسم چې تیار یم انشاءالله ډېره مهرباني والسلام